بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. رانو ملګرو ټول نمخ کې تاسو ټولو ته د زړه د تل نه د اختر مبارکي وایم. خدای پاک دې تاسو ټول عبادتونه قبول کړي او الله دې تاسو د هر غم نه وساتي. ګرانو ملګرو د اختر سلورم ورځ ده. خدای پاک دې امن لري او زموږ معاشره کې چې کومې جنگ جګړې او خپل منځي فسادونه خواره دي خدای پاک دې زمون خوشحالي د هغې نه په امان وساتي. خو چې دا هیڅ هم نه وو مونږ بیا هم د وینو تویولو نه مخ نه دی اړولی. د اختر په شپه چې کوم فایرنګ شوی دی هغه داسې نه دی چې نوټس یې وانخلو. رښتیا دا دی چې مونږ خپل معاشرې ته خپله په مرۍ غلی شوي یو. د اختر په شپه هغه ناروا او بې انتها ډزې شوي دي لکه چې پیښور او خوشا خلکو په انډیا حمله کړې وي. پخوا به دا فایرنګ کېدو نو نه خو ګراني دومره زیاته وه نه د بجلی بلونه داسې وو او نه کارتوس دومره ګران وو. خو بیا چې اوس د هر څه سره د هوایي فایرنګ دا حال دی نو مطلب دا دی چې مسله بل چا سره نه خپله موږ سره ده. د سر د وختو نه خو زیات پیښور کې تعلیمي ادارې دي. هر کوڅه کې یو یا دوه سکولونه دي. کالجونه یونیورسټۍ دومره دي چې نامې خلکو له نه ورځي او د اختر شپه د هوایي فایرنګ نه خالی نه شو. ګرانو ملګرو تاسو به تر اوسه پورې خبر شوي یئ چې مصدقه اطلاعات دا وایي چې یو مړی په متنو کې او بل FR پېښور کې شوی دی. د زخمیانو شمیر دینه علاوه دی. پیښور پولیس 25 مقدمات درج کړي دي. ګڼ شمیر کې خلک هم نیولي دي. خو دا هر څه چې کیږي نو مخکې خو د عامو خلکو زمونږ د مشرانو د معاشرې مخورس شخصیاتو او بیا کورونو کې د ټولو سپین روبو دا ذمہواری ده چې خپل کشران وایي. همداسې د هوایي فایرنګ خلاف قانون سازي هم سختول پکار دي. سزاګانې پې سختې خل پکار دي. خو خبره دا هم ده چې پولیس کمې کمیټې جوړې کړې وې او کومه حکمت عملي اختیار کړې وه هغه هم ناکامۍ سره مخ شوه. اوس پکار دا دی چې د اختر په شپه چې کم هوایي فایرنګ شوی دی هغه واقعات ته هیر نه کړی شي بلکې سپیشل برانچ یا نورو داسې ادارو نه ښه پوره مدد اخیستل پکار دي او اختر نه وروسته هم د هغو خلکو خلاف کاروایانې جاري ساتل پکار دي. دا به هله کیږي چې انټي ایریل فایرنګ سکواډ یا وینګ جوړ شي او هغوی د مستقل طور خپل کار جاري وساتي او انټیلیجنس بیس اکټیویټي پکار ده. هم دغه شان دغه کلچر مخکې د انتها پسندې او جهالت بلکې د معاشرتي د منطقي زوال ذریعہ جوړیږي. دې سلسله کې که د ادارو د مدد ضرورت هم وي نو شاته کېدل نه دي پکار. یو ځل چې زیرو ټالرنس ایگزیبټ شي نو د حکومتي ریټ یره به خامخا د لعنت ختم کی. خو افسوس چې زمونږ دا قوم په هوایي ډزو کمې لکاو روپۍ لګوي والله که چېرته خپل غریب رور یا خور سره په امداد وکړي. د سوچ او افسوس مقام دی. نور به څه وایو خو بس دا به وایو چې الله پاک دې په مونږ باندې خپل رحم وکړي او مونږ ته دې هدایت نصیب کړي. آمین.